أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا ایہا کسانو چی مان روڑ دے لا یحل لکم حلال ندستا سدپارا اندا حبرا ترثوا النساء چی تاسو وارثان شید زنانو کرہن پزبردست سرا ولا تعدلوهن او تاسو ممن کوي دا زنانا لتذهبوا دپارا دی چی تاسو واخلے ببعض ما آتیتموهن بعض اغمال چی تاسو ورکڑ دیتا الا مگر ان یأتینا دا چی دی راتلو کی بفاحشت مبینہ پیوکار دبی حیاء واضح سرا وعاشروهن او تاسو جنتے روے دی سرا بالمعروف پجائز طریقے سرا فإن کرہتموہن پس کچرتاسو نخوہوے دی لرا فعسا پس چاہت چے ان تکرہو شیئن دا چتاسو نخوہوے یوسل لرا ویجعل اللہ فیہ اللہ تعالیٰ اگرزی پائے کے خیرا کثیرا خیر دیر. آیت مبارکہ کے د جاہلیت او د بعض ظلمونو او د رسمونو روکتام دے. جاہلیت کے زنانو سر به ظلم و ستم ډیر کېدو. زنانه یو بے وسه ذات تے د خپل حق مطالبه په خپل نشي کولی مقابله نشي کولی. نو چې څنګه به یتیمانانو سره ظلم کېدو دا شان زنانو سره به ظلم کېدو. یو ظلم داو چې یو سړی به مړ شو او داغه به بیبي پاتې شوه نو د ده رور به او یا د ده مشرې زوی هغه به په ټول مال باندې هم قابض شو او په دغه زنانه باندې هم صادر خور کو نو هغه هم د ده میراث شو. یعنې څنګه چې مال باندې به هغه قبضه وکړه په دې زنانه به هم قبضه وکړه. بیا که هغې سره په خپله نکاح ته به یې اړه کېده نو بیا به په خپله نکاح وکړو خو مهر به وله نه ورکو او میراث کې به ولې هېڅ هم نه ورکوله. او که په خپله به یې ورسره زړه نه کېده نکاح یا دا چې خپله یې ورسره نکاح به جایز نه وه بیا بل چاله به په نکاح باندې نه ورکوله. په دې وجه چې هسې نه بل چاله په نکاح ورکم نو د دې خاوند به بیا د دې د میراث غواړي حصه به غواړي. لهدا ښځه چې په خپله مړه شي نو میراث به ماته پاتې شي او یا به هغه بل چاله په نکاح باندې ورکوله خدای مهر به دا اخیستو ښځې ته مهر نه میلاوېدو. قرآن کریم د دې ظلم و ستم روکتام کی چې دا خبرې ستاسو لپاره حلالې نه دي تاسو چې څه کوئ. زنانه یو عاقله بالغه ذات دی هغه د خپلې حصې مالکه ده هغه تاسو په زبردستۍ نشي اخیستی بلکې هغه چا سره نکاح کول غواړي تاسو یې منع کوئ ما او که چېرې یو ځای کې نکاح نه کوي نو زبردستي به مه کوئ او که نکاح کوي نو مهر د هغې حق دی ستاسو حق نه دی مهر به هغه اخلي تاسو یې نشي اخیستی. آیت کې د یو بل ظلم هم روکتام دی. یو سړی به یو ښځې سره نکاح وکړو او دا ښځه به بیا نه وه خوښه د ښځې به څه غلطي او څه قصور نه و خو د ده ورته به طبیعت مړاوی و یا دا چې د هغې شکل صورت او قد و قامت به داسې نه معیاري به نه د ده به ورته اړه نه لګېدو طبیعت به یې نه کېدو نو بیا به د هغې سره ظلم و ستم کو زیاتې به یې کو د هغې حقوق به یې نه پوره کولو او مقصد دا چې دا ښځه مجبوره شي او ما سره خلع وکړي
یعنی چې ده به ورله کوم مهر ورکړی چې دا مهر ما ته واپس کړي، او یا دا چې دی نه څه نور مال واخلم د مجبورۍ د وجې نه. قرآن د دې نه منع وکړه چې د ښځې څه غلطي را په دې کې تا ورسره نکاح سره کوه چې نکاح دې وکړو نو ستا بیبي ده او د زوجې او د بیبي حیثیت په نظر ورته ګوره. که ستا نه ده خوښه الله په هغې کې نور داسې ښکلې صفات ایښودې وي. ټیک ته بعضې بیبي به د رنګ او روغن او د قد و قامت په اعتبار سره برابر نی، لیکن نور ښکلې صفات به الله تعالی په هغې کې ایښودې وي. هغه دا چې وفاداره به وي، حیاناکه به وي، پرهیزګاره به وي، خوش اخلاقه به وي، کور به دله راغونډي، د مال حفاظت به دله کړي، ستا د عزت حفاظت به کړي، ستا قدر به کړي، احترام به کړي. ټیک ته به یو حسین او جمیل راولي، لیکن پتا بیا سبا نخري کې نو څه به کوې ورسره؟ نو دا حسن و جمال خو عارضي وي، هغې کې به الله تعالی نور ښکلې صفات ایښودې وي. ستا به قدر کړي، ستا خدمت به کړي، عجزي به یې پکې، انکساري به یې پکې. کیدای شي الله پاک تعالی د هغې نه داسې ښکلې نیک او صالح اولاد درکړي چې دنیا کې به دې په کار راشي، په آخرت کې به دې په کار راشي. او که د دې بدله کې تا یو حسین او جمیله د دنیا حوره تا راوسته، لیکن د هغې نه اولاد نشته، نو څه پې کوې بیا په دې حسین او جمیله باندې؟ یا ستا خدمت نه کړي، ستا قدر نه کړي، تا ته سړی نه وایي، نو بیا په داسې بیبي باندې څه کوې؟ نو قرآن وی چې ممکن ده چې یو څیز تا ورته په ظاهره کې ناګوارو او ښکلې نه ښکاري، لیکن دننه پکې الله تعالی به ډېر خیر ایښودی وي. نو مثبت پهلو اختیار کا، نورو خبرو ته وګوره. لکه داسې یو بیبي به دنیا کې کم ځای چې هغه 100% خرابوي، چې په هغې کې یو خوبي به نه وي، خو غلطي او کمې کوتاهۍ په هر چا کې وي. لیکن یو انسان خوبو ته هم کتل پکار دي، هغې د وجې نه هغه ساته. یا ایها الذین آمنو، اے ها کسانو چې ایمان یې روړی دی. ایمان والو ته خطاب دی چې تاسو ګوره داسې ونه کوئ. جاهلیت کې خو چې خلک سکینو کی به، تاسو خو ایمان والی ښکلی دین اسلام الله تعالی درکو، تاسو به دا خبرې نه کوئ چې کوم آیت کې بیانېږي. لا یحل لکم، حلال نه دي ستاسو دپاره. قرآن کریم لا یحل لکم وی، آیت کې چې کومې خبرې بیانېږي نو که دا تاسو په زبردستۍ باندې وکړئ نو ګوره ستاسو لپاره حلال نه دي. مثال که یو زنانه تاسو په زبردستۍ سره واغسته، یا د هغې میراث تاسو په زبردستۍ سره واغسته، نو وامغسته خو حلال دله نه دی، حرام ماله هم واغستو. نو مطلب دا دی چې اخلی مه د سره. لا یحل لکم، حلال نه دی ستاسو لپاره ان دا خبره ترثو النساء، چې تاسو وارثان شئ د زنانو، چې تاسو د زنانو وارثان شئ، نو مطلب مالکان شئ. ځکه سړی د میراث مالک شي، نو ترثو معنی چې تاسو مالکان شئ النساء د زنانو، کرهن په زبردستۍ سره او په جبر سره. یا خدا چې د زنانو د مال تاسو مالکان شئ، او یا دا چې د زنانو د جان تاسو مالکان شئ. نو قرآن ترثو النساء وی چې تاسو را د زنانو د جان او د ذات تاسو مالکان او وارثان شئ، او دا ملکیت تاسو په زبردستۍ باندې حاصل کړئ. نو ګورئ دا ملکیت ستاسو لپاره حلال او روانه دی. چونکې دا شأن نزول په دې موقع شوی دی. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې جاهلیت کې طریقه دا وه چې یو سړی به مړ شو، د هغه بیبي به پاتې شوه، نو د ده مشرې زوی چې د بلې ښځې نه به او یا د دې سړي ورور هغه په دا ښځه باندې څادر خور کو. د څادر د خورولو مطلب دا دی چې دا هم زما میراث دی او دا هم زما ملکیت دی. نو څنګه چې د میت او د مړي په نور مال باندې به دې قابض شو، دارنګې په دې ښځه باندې به هم دې قابض شو، دا زما میراث دی اوسو. نو بیا به دغه زنانه خپل اختیار بنو، هغې به چا سره نکاح نه شي کولی، ده به چا ته نکاح ته نه پرېښوده. که خپله به یې ورسره نکاح تړه کېده نو نکاح به یې ورسره وکړو، خو مهر به یې وله نه ورکو. نو چې نکاح کوې نو مهر به وله ورکوې بیا، او د هغې حقوق به پوره کوې. نو د هغې میراث کې چې کوم حصې رابوت هم ورکوې به، نو دا به یې نه ورکولو. او یا دا چې بل چا ته په نکاح باندې نه پرېښوده، د دې یارې نه چې هسې نه هغه میراث د بل کور ته لاړ نه شي. او یا دا چې بل چا په نکاح باندې یې پورې نه ورکوله چې څو پورې مهر به یې پخپله نه واغستې. نو قرآن کریم
د دې ټولو خبرونه منع وکړه چې دا ستاسو لپاره حلال نه دي. ترثوا النساء چې تاسو وارثان او مالکان شئ د زنانو کرهن په زبردستۍ سره. د کرهن معنی زبردستی او جبر. یو کرهن دی یو کرهن دی. کرهن هغه ناگوار حالت او کیفیت او کار ته وي چې د انسان وړې نه غواړي خو د مجبورۍ نه وکړي، چې ستا طبیعت هغه بالکل نه غواړي، ای ته کرهن وي. او یو دی کرهنو، یو مشقت والا کار دی لیکن ستا وړې مني چې کومې. د زنانه چې کله په خېټه باندې حملي هغې دپاره قرآن کریم کرهن لفظ استعمال کړی دی. نو دغه مشقت والا کار دی خو زنانه پای باندې خفنی خوشحاله وي چې الله مالا نیک او صالح اولاد راکړي. نو لپاره قرآن کریم کرهن لفظ استعمال کړی دی. یعنې دغه خبر هم د مشقت ته زنا ته تکلیف وي خو دا تکلیف ورته ناګوار ني، دا نه چې طبیعت یې نه غواړي. او کرهن هغه مشقت او ګران کار ته وي چې ستا نه غواړي خو څه وکړي مجبوري دي وي. نو قرآن کریم کرهن وي. مفهوم مخالف به دا نالو که چېرې زنانه په دې باندې خوشحالي نو ګنې خیر دی. دا زنانه ته اوس د میراث کې میلاو شوه. آزاد انسان په میراث کې چاته نه میلاویږي، مال میلاویږي میراث کې، یا دا چې غلام وي او وینځي وي. او آزاد انسان دا مال نه دی. آزاد انسان نه خرڅولی شي، نه اغستی شي، نه چاته هبه کولی شي او نه په میراث کې وړی شي. د آزاد انسان خرڅولو او اغستلو او هبه کولو او میراث کې منتقل دا ټول حرام دي، منع دي. نو کرهن یې ځکه وایي چې چونکې جاهلیت کې طریقه دغه را روانه وه چې سړی او په دا ښځه باندې په زبردستۍ سره قابض شو، نو ځکه قرآن کریم کرهن وایي. کرهن په زبردستۍ سره. یادا چې ترثوا النساء نه مراد د زنانو دا مال دی. دا مال تاسو په زبردستۍ سره ماخلی. نو بیا خطاب یا خاوند ته دی چې یو خاوند د خپلې ښځې مهر چې دی هغه دی په زبردستۍ باندې شي اغستی، هغه به تایې ته ورکوې به او بیا به یې په زوره نه اخلي. نو که دا ښځه تا له خپل مهر په رضامندۍ باندې درکړي نو بالکل ټیک ته صحیح ده. یو ښځه خپل مهر سړي ته معاف کړي یا تا والا ورکو او هغې په خوشحالۍ تا ته واپس کړي بالکل صحیح ده. او یا دا چې وارثانو ته خطاب دی چې د دې زنانو کم میراث کې کم حصه کېږي نه به په زبردستۍ سره نه اخلې، دا یې ته حواله کړي او تا والا ورکړه او هغې تا له په خوشحالۍ باندې بیا واپس کړي، واپس یې اخیستی شي. ولا تعدلوهن او تاسو مه منع کوئ دی لره لتذهبوا دپاره دی چې تاسو واخلئ ببعد ما آتیتموهن بعضې اعمال چې تاسو ورکړی دی ته. دې کې درې صورتونه دي. یو خو دا چې د میت کم وارث دی هغه به دا ښځه بل چاته په نکاح باندې نه پرېښوده چې بل څوک ورسره نکاح وکړي. وي الله هغې به ته ورسره نکاح کوې چې ماله څه راکړې، نو یا د هغې یا مهر ماله راکړې یا ماله په اجرت کې څه راکړې، نو بیا به دا ښځه په نکاح باندې درکړمه. نو خامخا چا به څه نه ورکولو نو ده به دا ښځه بیا نکاح ته نه پرېښوده. نو قرآن کریم منع وکړه چې تاسو دا زنانه آزاد رن دا تاسو مه منع کوئ بل چا سره د نکاح کولو نه. ایا خطاب خاوند ته دی. سړي به خپله ښځه مجبوره کړه چې هلغې به دې پرېږدم چې ماله څه راکړي، هسې به یې نه پرېښوده او د ښځې به څه ګناه به هم نه څه قصور به هم نه زیاتي به هم ده کو بیا به یې هغه نه پرېښوده بل چا سره د نکاح کولو نه. یا درېیم صورت دا دی چې یو سړي به خپلې ښځې له طلاق ورکړو، هغه به آزاده شوه، عدت به هم تېر شو، ده سره خبره ختمه شوه، بیا به هم ده وي دې سره به څوک نکاح نه کوي، دا زما عزت دی، وي دې سره به څوک هم نکاح نه کوي. نه لکه ستا سره صفا تېري اوس خو آزاده شوې ستا نه، نو ده به وي ویلی به سره نکاح کوي چې ماله څه راکړئ. نو ته له څه مال اخلې د څه شي اخلې. نو قرآن منع کوي ولا تعدلوهن او تاسو مه منع کوئ دا زنانه لتذهبوا دپاره دی چې تاسو واخلئ. اصل معنا لتأخذوا د اغستلو او قرآن کریم تذهبو وي. تذهبو منع بوتلل او اوړلو، وی گویا که تاسو مفتو کې مال وړو. ببعد ما آتیتموهن بعضې هغه مال چې تاسو ورکړی دی ته
او یا د آیت نه خله ثابتېږي. مطلب دا دی چې یوه زنانه ده او هغه هېڅ ګناه او څه قصور نشته، خو ستا ورسره طبیعت نه لګي، ستا نه ده خوښه، او ته اوس هغه مجبوره کوې چې دا مال راکړي نو زه به یې ازاده کړمه. نو قرآن وی چې دا که چېرې ستا نه ازادي حاصلول غواړې ته یې مه منې کوه. ستا مقصد دا دی چې ته د دې نه څه وکړې، مال واخلې، د مهر ترې نه واپس والې یا د مهر نه سوا مال ترې والې. حالانکې د ښځې څه غلطي نشته، غلطي ټوله ستا ده. نو داسې مه کوه. الا ان یاتینا، مګر دا چې دی راتله وکړي. باقي مسله دا ده که چېرې یو ښځه نافرمانه ده، د خاوند خدمت نه کوي، او یا دا چې بد اخلاقه ده او د سړي ورسره ژوند نه تېرېږي، یعنې سړی ګزاره کوي لیکن ښځه ګزاره نه کوي، بیا سړي دپاره دا جایز دي چې هغې ته وایي چې ما خپل مهر واپس راکړه، یا دا چې کوم مهر به تا در کوم هغه ما ته معاف کړه، زه به تا ازاده کړمه. نو دې ته خلع وي او طلاق علی المال ورته وي. نو که دا دواړه په دې خبره رضامند شو نو بیا جایز دي چې سړی ورته وایي ته ما ته مهر معاف کړه یا ما خپل مهر واپس کړه، به تا ازاده کړم په عزت سره، زه چې بل چا سره بیا نکاح وکړم بیا صحیح ده. خو دا علی چې غلطي کله د ښځې وي، که د ښځې څه غلطي نشته، څه کمي نشته، سړي طرف نه مسله ده، بیا سړي دپاره دا جایز نه دي چې ښځه مجبوره کړي ورته ما له مهر واپس کړه یا ورته ما ته مهر معاف کړم بیا به تا زه ازاده کړم. الا ان یاتینا، مګر دا چې دی راتله وکړي، یعنې دا ښځې راتله وکړي بفاحشة مبینة، په یو کار د بې حیایۍ واضحه او څرګنده سره. که د بې حیایۍ کار یې وکړو نو بیا تاسو څه حق شته او جایز دی ستاسو لپاره چې له دې نه څه واخلئ. دا فاحشة مبینه ناشایسته حرکت ته وي، نامناسبه کار ته وي. نو نامناسبه کار خو لومړنۍ دا چې زنا ده. مثال دې نه زنا وشوه، خبره ثابت شوه، نو بیا څه مطلب چې که دې زنا وکړه او ثابت شوه نو بیا ترې ګنې مال اخیستی شي. بیا حضرت تانوي رحمت الله علیه فرمایي چې اصل کې د آیت تعلق بیا ابتدای اسلام سره. ابتدای اسلام کې دا حکم و که د یوه سړي ښځه زنا وکړي او زنا ثابت شي، نو چونکې حد لا نه راغلی، نو سړي ته حکم دا و چې ته د دې نه جرمانې په طور باندې څه اخیستی شي، ځکه د سړي حق یې والی دی. دا زنانه د سړي عزت دی، او دې چې کله دا غلط کار وکړو د سړي په امانت کې خیانت وکړو، نو دا سړی را دې ښځې نه د جرمانې په طور باندې څه مال اخیستی شي، یا ورته چې ماله شه اوس مهر واپس کا. خو چونکې کله د حد حکم چې راغی نو دا خبره منسوخ شوه. اوس که داسې یو حرکت وشي نو سړی د ښځې نه جرمانه نشي اخیستی. که زنا ثابته شوه بیا خو د شریعت حکم دی، که شادي شده ده نو بیا سنګسارول دي، او که چېرې غیر شادي شده ده نو بیا 100 کوړي دي، خو بیا سړی د هغې نه جرمانه نشي اخیستی. او یا د فاحشة مبینه نه مراد هغه ناشایسته حرکت دی چې د سړي دا ښځه نافرمانه ده او بد اخلاقه ده، جبوره ده، او د سړي خبره نه مني، اطاعت نه کوي، فرمانبرداري نه کوي، او سړی ترېنه مطلب تنګ راغلی دی، بیا سړي دپاره دا خبره جایز ده چې هغې نه مهر واپس والي او یا ورته ما ته مهر معاف کړه به تا ازاده کړمه. او دریم صورت دا دی چې د زنانه چې هغه بې حیایي کار وکړو، یعنې زنا وکړه، نو بیا سړي دپاره او د وارثانو دپاره دا جایز دي چې دا ښځه په کور کې بنده وساتي، په دې لپاره یې بنده ساتي چې د الله حکم په دې باندې جاري شي، د مال د وصولولو دپاره نه. او د شریعت حکم بیا وروستو راغی چې هغه حدود دي، یعنې که شادي شده نو سنګسار یې کړي او که غیر شادي شده نو کوړې وله ورکړي. وعاشروهن بالمعروف، او تاسو ژوند تېروئ دې سره بالمعروف په جایز طریقې سره، یعنې ګزاره ورسره کوئ. داسې یو زنانه به لا دنیا کې کوم ځای کې پیدا شي چې دا مکمل 100% چې د هغه په هر اعتبار سره صحیح وي، چې دا یې اخلاق هم ښکلي وي، دا یې کردار هم ښه وي، حسین او جمیل هم وي، هغه تابعدار او فرمانبردار هم وي، حیاناک هم وي، هر څه پکې. نو دا خو د جنت په حورو کې به دا خبرې وي. او دا خو دنیا د ازمایش میدان دی، خامخا په یو زنانه کې به یو کمی خامخا وي. نو یو کمی ته وګورئ، که چېرې ګزاره کولی شي او برداشت کولی شي نو کوئ ورسره، خو که چېرې د برداشت نه خبره بار شي
بیا خیر دی تاسو مجبور یې آزادولی شئ، خو که چېرې ګزاره کوئ نو ښه به وي. وعاشروهن بالمعروف، او تاسو ژوند تېروئ دې سره بالمعروف په جایز طریقې سره. معروف دا دی چې ظلم و ستم ورسره مه کوئ، حق یې مه وهئ، زیاتي ورسره مه کوئ، حقوق یې پوره کوئ. دا هم د یو بنده د الله تعالی، دا هم د چا لور ده د چا خور ده. څنګه چې ته خپلې لورو په خور باندې خفه کېږې، دردمند کېږې، دا هم د چا لور ده د چا خور ده. په دې نظر باندې ورته وګوره. دا مرزا مظهر جانی جانا رحمت الله علیه چیرې دا د قاضي ثناء الله پانی پتی رحمت الله علیه پیر و مرشد دی. ډېر لوی د الله ولی او د الله ولی انسانو. خو دا ښځه چې وه دا ډېره زیاته بد اخلاقه وه او ډېره زیاته جبوره وه. روزانه به پیر صاحب سره جنګونه و څه. یو سړی د ډېر لرې نه راغی، د پیر صاحب ملاقات دا چې دغه نه به خپل سبق حاصل کړم. چې کور ته راغی، کور کې دا ټیم کې قاضي صاحب موجود نه و. دروازه به یې ټکولې چې حضرت صاحب کوم ځای کې حضرت څه حضرت و. هغه خپل اخلاقو نه مجبوره ونه یو ته بلا شي انګریزي ورته ووایي. دې پکې لا چا پیر کړی، دا قاضي دی او پیر دی لا که څه دي. دا سړی ډېر زیات غوسه م شو، خو لیکن څه کولی نه شو. چا ورته هغه پلانکي دی کې ځنګل کې دی، دې ځنګل طرف ته روان شو. چې وی کتو دا قاضي مظهر جانی جانا صاحب د زمري د پاسه ناست دی او مار یې په لاس کې د کوړې په طور باندې او زمري را روان کړی دی. ته چې وکتو چې دونه لوی کرامت والا انسان چې د زمري د ملا د پاسه ناست دی او مار ورسره ژوندی په لاس کې دی، دا دواړه الله تعالی در لپاره تابعدار ګرځولي دي. نو دا پیر صاحب مخکې نه پوه شه چې دا مرید خو چې ته کور ته ورغلی دی، هغې وله کلاس اخیستی دی. نو ورته وي دا ته چې څه ویني چې زه د زمري د پاسه ناست یم او مار مې په لاس کړی، دا ټول کرامات د دې ښځې را برکته مال الله تعالی را کړي دي. څه مطلب و؟ ویره دې په دې بد اخلاقۍ د صبر کومه. زه یم دا هم د الله دا هم ستا بنده دی، دا هم د چا لور او د چا خور ده. نو که چېرې زه ورته طلاق ورکوم، دې به څه کېږي او د پلار به څه کیفیت وي او د رونو به څه کیفیت وي. بل دا چې دا بل چاته په نکاح شي نه غریب ورسره بیا څه کي. نو زه م راشه به زه به پې صبر کوم، خیر دی. په دې خبره چې دا هم د الله یو بنده دی، دا د خپلو اخلاقو نه مجبوره ده. نو په دې صبر باندې الله تعالی موږ له دا لوی مقام راکړو. نو لهذا صبر کوئ، الله به خیر کي. فإن کرهتموهن، پس که چېرې تاسو نه خوښوئ دې لره، کرهتموهن یعنې ستاسو دا نه دي خوښي او دا نه خوښوالي څه وجه یا اخلاق خراب دي. نبی علیه الصلاة والسلام ته یو صحابي راغی، ویجی ښځه مې ډېره زیاته ډېره تیزه ده د ژبې نه، لسینه ده. لسینه هغه چې دا ژبه یې سمه تیزه وي. نبی علیه السلام وایي زه ټیک ته نو چې ته ورسره ګزاره نه شي کولی، هغه طلاق وله ورکړه. هغه وایي چې زړه ته مې پرېوتله، طلاق وله هم نه شم ورکولی. مطلب سره نور حسینه او جمیله ده، خو د اخلاق یې ښه نه دي. بیا نبی علیه السلام بس صبر ورسره بیا کوه چې یو خوا پرېښودی یې نه شي، اول خوا مثال د هغې ژبه تیزه ده، بیا ګزاره ورسره کوه. بیا نو دا چې په دې کې به خامخا صفات به موجود دي. فإن کرهتموهن، پس که چېرې تاسو بد ګڼئ دې لره، یعنې نه خوښوئ دې لره د یو خبرې د وجې نه، نو فعسا پس کیدی شي ان تکرهو شیئا، دا چې تاسو نه خوښوئ یو څیز لره، ویجعل الله فیه خیرا کثیرا، او الله وګرځي په هغې کې یو ډېر لوی خیر. ممکن ده چې یو خبره پکې ښه ني، لیکن نورې ډېرې خبرې پکې الله تعالی ښه ایښودې وي. یا انتظار کوئ آینده کې به الله تعالی داسې ښکلې خبرې مخې ته راولي چې کومه خبره ستا نه ده خوښه، هغې تلافي به وشي. او هغه دا چې کیدی شي الله وله ښکلې اولاد ورکړي، نیک او صالح اولاد، دا به ستا په کار راشي په دنیا کې. ځکه چې ډېرې خبرې وقتي طور باندې انسان نه خوښوي، لیکن آینده کې د انسان بیا خوښ شي دا خو ډېره ښه خبره وه، لیکن مونږ ته پته نه وه. انسان چونکې جلباز دی، وقتي طور فایده غواړي. قرآن مونږ له ترغیب راکړي تاسو د سبا په انتظار باندې اوسېږئ، الله به تاسو له په دې کې لوی خیر پیدا کړي. ای هغه کسانو چې ایمان یې وروړی دی، حلال نه دي ستاسو لپاره دا چې تاسو مالکان شئ د زنانو په زبردستۍ سره، او تاسو مه منع کوئ دې لره دپاره دې چې تاسو واخلئ
بعضې اعمال چې تاسو ورکړی دي ته مګر دا چې دی راتلو کې په کار د بېحیې څرګند سره او تاسو ژوند تېروئ دي سره په جایز طریقې سره. پس که چېرې تاسو نه خوښوئ دي لره پس شاید چې تاسو نه خوښوئ وسیل لره الله وګرځي په هغې کې لوی خیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وإن أردتم او کچر تاسو اراده لرئ استبدال زوج په بدل کې د اغوستلو د یو بیبي مکان زوج په ځای د بله بیبي وآتیتم احداهن او تاسو ورکړي وي یو د دې ته قنطارا مال ډېر فلا تاخذوا منه پس تاسو مه اخلئ د دې مال نه شیئا معمولی هم اتاخذونه آیا تاسو اخلی دی مال لرا بهتانا پر دروغ سرا و اسما مبینا او پا گناہ واضح سرا و کیف تاخذونه او سرنگی بتاسو اخلی دی لرا وقد افضا او حال دا دے چی یقینا رسیدل دے بعضکم الى بعض بعد استاسو بعضتا واخذنا او دی بیبیانو اغستی دی منکم دستاسونا میثاقا غلیظا وعده مضبوطا. په مخکې آیت مبارکه کې زنانو سره د ظلم و ستم نه روکتام شو چې کچرې یو سړی مړ شي او د هغه بیبي پاتې شي نو هغې ته میراث کې حصه ورکوي او هغه بل چا سره د نکاح کول نه منې کوئ ما زیاتې ورسره مه کوئ. دارنګې د هغې خاوندانو ته هم حکم و که چېرې دې ستاسو نه خوښي نو خیر دی صبر وکئ ګزاره ورسره وکئ وخت ورسره تېروئ الله تعالی به تاسو له په دې کې لوی خیر پیدا کړي. خو که چېرې فرق ستاسو نه خوښي او خامخا پرېږدی د انسان چونکې حریص دی او دی خپله مالی فایده لټي. د جاهلیت کې به طریقه دا وه چې د یو سړي به یو ښځه وه خوښه به نه وه او ده به له مهر ورکړی یا چونکې نکاح شوی نو مهر به خامخا ورکوي او رده اوس نه ده خوښه حالانکې په ښځه کې څه کمی نشته د هغې څه قصور نشته خو رده نه ده خوښه نو ده به اراده کوله چې دا فارغه کما او بل نکاح به وکړمه خو یره به ورسره دا وه چې دا که فارغومه طلاق وله ورکومه نو دا مهر غواړي بیا مهر وله ورکوم نه یادوله چونکې مهر ورکړی دی دی اوس وي دا مهر تی واپس والمه نو بیا به سړي مختلفې طریقې استعمالولی یا به ښځې سره ظلم و ستم شروع کو تنګوله به الزام او بهتانونه به پې لګولو چې دا داسې ده او داسې ده او مقصد دا و چې صرف دین دا مال واپس واخلي یا چې دا ماته دا مهر معاف کی. نو قرآن کریم چونکې د انسان په زړه باندې باخبره دی الله تعالی د انسان د زړه هغه دننه خبرې ښکاره کړه چې ستاسو مقصود صرف او صرف د مال حاصلول دي او د هغې لپاره تاسو په یو پاک دامنه بیبي باندې په معصومې بیبي باندې الزامونه لګوئ او تهمتونه لګوئ چې مال حاصل کړئ داسې مه کوئ. د څلورو خبرو د وجې نه دا مال ستاسو لپاره حلال نه دی. یو دا چې ګوره په یو دروغ الزام سره او په بهتان سره تر بیبي نه مال اخلي. دویم دا چې ته یو حرام مال حاصلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو فرمایي چې د انسان د پاره د چا مال د هغه د زړه د خوشحالۍ او د رضامندۍ نه بغیر حلال نه دی. لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب النفس. ته چې د انسان مال اخلي
او د هغه زړه پې خوشحاله او راضي نه دی، نو ستا لپاره دا حلال نه دی، اگر چې تا په خوله باندې درکو، خو چونکې د مجبورۍ نه یې درکړی دی، نو چې صرف د زړه خوشحالي نشته نو ستا لپاره حلال نه دی. او دلته خو ته صراحتاً الزام او تهمت لګې او بهتان لګې او د ګناه په ذریعه سره مال اخلي، دا مال به ستا لپاره څنګه حلال شي؟ دریم دا چې ستا او د هغې منځ کې یو تعلق پاتې شوی دی، هغه ستا په نوم شوی دا بیبي په حیثیت او د زوجې په حیثیت سره، او یو مقدسه رشته ستاسو منځ کې قایمه شوې ده. نکاح هسې رواجي خبرې نه دي، دا د شریعت یو حکم دی او یو مقدسه رشته ده بابرکته، الله حکم دی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام طریقه نه. او بیا ستاسو یو بل سره ملاقات هم شوی دی، یو ځای وخت تیر شوی دی، د دومره خبرو باوجود ته پای باندې الزام او تهمت لګي او مال حاصلوي، نو کم از کم د دې تعلق او د دې رشتې کم از کم خیال وساته چې زه خیر دې ستا نه ده خوښه، نو په عزت سره او په ښکلې په عزت انداز کې دا ته رخصت کا. او څلورم دا چې ستاسو منځ کې نکاح شوی دی او چې تا کله نکاح کو نو د نکاح چې کم لوازمات یې هغه تا منلي دي، ځکه د نکاح مقصد دا دی چې ردی بیبي نفقه خرچه او سکنا یعنی رهایش او مہر دا سړی په ځان باندې لازم کی منی ہے، ځکه هدی ته نکاح وی کنه. په نکاح کې دا الفاظ ویل کېږي چې په نکاح شرعي محمدي سره دا پلانکې تا په دومره تولې مہر باندې، یعنی دومره مہر په بدله کې دا تا غستره او تا اقرار وکړه چې آو قبلتها ما ته قبول ده، دا تا په خپل اقرار کړل، تر خپل اقرار نه واستختی او دا مال ته اوس واپس اخلي. انسان خو د خپل ژبې به پابندي، د لوز به پابندي، المسلمون عند شروطهم، دا شرط تعالی ګولې څنګه دا مال ته اوس واپس اخلي. آیت مبارکه کې د دې ظلم و ستم نه روکتام او مخنیوی دی چې کستا یو بیبي فرض کا نه ده خوښه او د هغې څه غلطي نشته او د هغې د طرف نه څه قصور نشته، خو ستا طبیعت او ستا مزاج ورسره اوس نه لګي، نو د هغې طریقه دا ده چې بس ټیک ته ښه په عزت سره رخصت کا، چې کم مهر تا مقرر کړی مهر ورته پوره ورکه، په هغې باندې څه الزام مه لګوه، څه تهمت مه لګوه، دا خوله بنده کا، خاموش شه، چې پرېږده د هغې مستقبل دی بل چا سره به نکاح وکړي، نو د هغې منفي خبرې مه کوه، د هغې د مستقبل سوچ وکړه، دا هم د چا لور د چا خور ده، د دې په معاشره کې یو مقام او یو سټیټس دی، نو کم از کم چې هغه هم بل چا سره نکاح وکړي. او ښه خبره دا ده چې انسان دا وي چېرې رشتې اسمان کې کېږي، بس زما او د هغې منځ کې مزاج موافق نه شو، څه مسله پکې نشته، نه څه د دنیا نه څه د آخرت څه خبره پکې نشته، خو بس زمونږ مزاجونه موافق نه شو، به دا ما رخصت کړله. د زید رضی الله عنه د زینب رضی الله عنها نکاح نبی علیہ السلام په خپله کړی دی، چې نبی علیہ السلام یو نکاح کې به څونه بابرکته نکاح به او دواړه صحابه دي، خو د هغې منځ کې جوړه رانغې، دا خو مزاجونه دي موافق نشي، حالانکه د هغې منځ کې کم سود او زیان وله. د زینب رضی الله عنها ورته کې حسین او جمیله بیبي او زید رضی الله عنهم په خپله حسین او جمیل د یمن دی، د یمن حسن یاد دی. زینب قریشیه ده، هر اعتبار سره برابر ده، د مال کمی نشته، د حسن کمی نشته، د نسب کمی نشته، د حسب کمی نشته، لیکن بیا مزاجونه موافق نشو، ځکه زینب رضی الله عنها د مزاج نه تیزه وه، هغه د قریشیه وه، او زید رضی الله عنه هم اعلی نسب والا دی، لیکن د غلامۍ او تهمت او الزام پې لګېدلی دی چې دې ماشوم او پلار مور سره تو او ډاکوانو اوچت کو او بیا دې خرڅ کړو مکه مکرمه کې، نو غلام نو لیکن هغې غلام کو، نو د غلامۍ یو نوم پې راغلی و، په دې وجه د زینب رضی الله عنها به د هغه سر مزاج نه لګېدو، لیکن هغه طلاق شو. نو دا خو نه کوي چې ګنې زید رضی الله عنه بیا په دې باندې الزامونه لګول شروع کړو چې دا ګنې داسې وه او دا داسې وه، نو ځکه ما پرېښوده، یا ګنې زینب رضی الله عنها په زید رضی الله عنه ګنې الزامونه لګول شروع کړي چې دې داسې وه، نو ځکه ما پرېښودو، نه بس ټیک ته رشته وشوه او ختمه شوه، نو ختمه شوه، دواړه د خولې بندې ساتي، یو بل کمې کوتاهي دې نه بیاني، د یو بل مثبت خبرې دې کوي چې نیکه صالحه بیبي وه، تهجد ګزاره وه، تابعدار وه، فرمان بردار وه، حیا ناکه وه، په دې د انسان څه لګي؟
د ښه ګمان دپاره دلیل نه دی پکارو، بغیر دلیل تر چا ښه باره کې ښه صفت بیانولی شي، خو د غلط ګمان دپاره به دلیل پکاري. ته چې چا باره کې منفي خبره کوې نو په دلیل په بنیاد به کوې، هسې به نه کوې. خو ته دا پلانکې انسان ښه دی، دې لپاره دلیل نه پکار چې څنګه ښه دی، ستا سره معامله راغلې ده که بس ښه انسان دی، هر انسان ذاتي طور باندې ښه. نو د دلیل باندې لپاره بیا پکاري د منفي خبرو دپاره. د قرآن تعلیم دی چې معاشرت سم کې د یو بل باره کې منفي خبرې مه کوئ، مثبت خبرې شروع کړئ. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ وَإِنْ أَرَدْتُمُ که چېرې ستاسو اراده یي، چونکې مخکې آیت کې راغی چې که چېرې ستاسو دا بیبیانې نی خوښي نو قرآن خو وایي چې صبر وکړئ، الله به تاسو له په دې کې لوی خیر پیدا کړي. خو که تاسو صبر نه کوئ چې نه به دا به څوک ازمایش دی څوک به ساتي، او تاسو اراده چې دا جدا کوم او بیالوم او فارغوم، لیکن دنه دا غل ناست دی چې تا له مال ورکړی مهر، او یا دا چې مهر به ورکې خامخا چې مهر مقرر شوی دی او ته اوس طلاق ورکې او تعالی مهر نه دی ورکړی، اوس به ورکې خامخا به او مهر ډیر دی. نو ته چې دا مهر زمانه زی، نو د مهر نه د ځان بچ کولو دپاره ته په ښځه باندې بیا الزام لګې، تهمت یې دا نافرمانه ده چې مقصد څه دی چې ګنې زه خو نه جدا کوم، خو د دې د وجې نه مسله ده چې ته دا مهر ماته معاف شي. نو قرآن د هغې مخنیوي کې وَإِنْ أَرَدْتُمْ او که چېرې ستاسو اراده استبدال زوج، استبدال په بدل کې اغستلو ته بدلولو، چې یو څیز په دې ته بل څیز واخلي، او دا ستا بیبي ده ستا په نکاح کې راغلې ده، ته د دې په ځای بله راولې، نو دا نه چې ګنې خامخا بله راولې، خو مقصود ستا دا فارغول دي. دا نه که چېرې دویم نکاح کوې نو دې سره به داسې نه کوې، نه به دا چې کومه بیوي ستا نه ده خوښه، یا د هغې د حسن د وجې نه، یا د هغې د قد و قامت د وجې نه، یا بله څه خبره ده، خو د هغې نور څه غلطي نشته دی، غلطي ټوله ستا ده، او دا ته ځان جدا کوې او بیالی یې، نو د بیالولو دپاره ته کوې چې پای باندې الزام ولګې یا تهمت ولګې، نو دا تهمت او الزام به نه لګې. پاکه خبره وکړه چې بهی زما نه ده خوښه، د دې ما سره دا مهر کېږي، دا مهر ول ورکومه، د هغې نه وله سیوا ورکومه، بس ما سره مزاج موافق نه بیا ټیک ته. استبدال زوجن په بدل کې اغستلو د یو بیبي. زوج چې دی د دې دا لفظ خاوند تم وي او ښځې تم وي، زوج دواړه داسې یو لفظ چې دواړو ته ویل کېږي. البته ښځې لپاره زوجه لفظ راځي، چې زوجه راله بیا به سړي ته خامخا زوج وایي، خو چې صرف زوج ووایي دا سړي ته ویل کېږي او ښځې ته ویل کېږي. لکه دلته کې زوج نه مراد بیبي ده، په بدل کې اغستلو د یو بیبي مکان زوجن په ځای د بلې بیبي. دا مکان زوجن کومه بیبي ده چې ستا نه ده خوښه، او دا لومړنی استبدال زوجن کم یو چې ستا ورته رغبت دی، چې ته نوې ځای کې دی بندوبست کړی او اراده رئیس سره د نکاح کولو ده، نو ته دا راولې او دا بله فارغې، نو ستا دا اراده ده چې دا یو فارغه کم او بله راولمه، چې دا کومه فارغې نو هغې له مهر نه ورکوې، یا دې مهر ورکړې نو واپس یې تیالي. وآتیتم احداهن قنطارا او تاسو ورکړی دی احداهن یو د دوی ته، دغه بیبي چې ستا په نکاح کې وه تا دې له ورکړی دی قنطارن. قنطار مال کثیر ته وي، ډېر مال ته وي، تا وله ډېر زیات مال ورکړی دی، یا دې وله په مهر کې ورکړی دی، یا دې وله هبتن ورکړی دی. هبه یعنې تا وله کالی جوړ کړو دا ستا شو، نو هبه دې کو، نو هغه مالکه شوه، اوس دغه ډېر مال ته رایي نو اوس واپس اخیستل غواړي. یو دا چې دې ښځې سره تا امانتن مال ایښودي، دا خو ستا دی، دا خو د هغې نه دی، چې کوم تا سره به طور امانت پیسې ایښودي یا کالی یا بل څه، نه ستا دی، د هغې نه دی. یو دا چې تا یې له مهر کې ورکړی دی، او یا تا ورته هبه او هدیه کړې ده، ګفټ یې ورته کړی دی، او هغه ای قبضه کړی دی، هغه اوس مالکه شوه، اوس هغه ترې نه ته واپس الې په دوکو دړاکو سره، دا جایز نه دي. وآتیتم احداهن قنطارا، قنطار ډېر زیات مال ته وي. د دې ذکر مخکې سورې آل عمران کې په 3 سپاره کې شوی و. قنطار 1000 اوقیه یا 1200 اوقیه ته وي، یو اوقیه 40 درهمه، 1000 له چې په 40 کې ځوي 40,000 درهم شو.
او کچره 1200 شنو بیا 48,000 درهم. او یو درهم چې دانن سبا دا سرپاسه سلور ماسی چاندې ته وي، د دینه په لکونو مال جوړیږي. آتیتم احداهن قنطارا، تاسو له ډیر زیات مال ورکړی دی. مہرمو د مہر نه علاوه تاسو مال ورکړی دی، نو دغه مال ته نو واپس ماخلی. آیت نه ضمنن یو بل خبره معلومه شو چې مہر ډیر پکار دی. لکه قرآن کریم قنطار وي، تاسو له ډیر زیات مال ورکړی دی. د نبی اسلام د بیبیانو او د نبی اسلام د لور مہر چون دا 500 درهم، د فاطمه رضی الله عنها مہر او د نورو بیبیانو مہر دا 500 درهم. د 500 درهم نن سبا 131 تولې چاندی جوړیږي. 131 تولې د مہر فاطمی دی. او چې نن سبا 2800 روپے توله چاندی ده، چې 2800 له 131 کې ضرب ورکې دا تقریبا 3 लाख او 66,000 روپے تقریبا جوړیږي. دا مہر فاطمی دی. دا غوړي متوسط مہر دی، دا اوچت ډیر مہر نه دی، دا نه کم دی او نه ډیر زیات اوچت دی، دا درمیانه مہر دی. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام درمیانه مہر مقرر کړی دی 500 درهم مہر فاطمی. او ډیر مہر او دینم سیوا کی دی شي او کمم کی دی شي. مہر کم از کم 10 درهم دی، د 10 درهم نه کم مہر نشي کېدی. او 10 درهم نه 2 تولې او 2 ماسې چاندی جوړیږي. نو 2 تولې او د 2 ماسو نه کم مہر دی او خزي نشي کېدا، به کم از کم خامخا دو نه وي چې دا نن سبا په حساب سره تقریبا 8,000 او 8,500 روپے کم از کم جوړیږي، دنه کم مہر نشي کېدی. او درمیانه مہر دغه 500 درهم او 131 تولې چاندی شو. اسی احادیثو کې د کم مہر ترغیب دی چې مہر تاسو کم مقرره وي. روح المانی ډیر روایتونه راجمع کړي دي. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایل ان من خیر النساء، په زنانو کې غوره او بهتره زنانه هغه دي چې ایسرهن صداقا، چې داغي مہر کم وي او آسان وي. دا دی بیبي بهتر والده چې مہر یې کم دی، نکاح وصل کول آسان شو. اوس کدائی مہر ډیر زیات ته نو څوک به سر بیا نکاح کی. او دارنګ بل حدیث کې عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي یمن المرأه، دیو خزی د برکت یو علامت دام دی چې تسهیل امرها فی صداقها، چې دای مہر آسان وي، ادا کول مسانی او دای مطالبه کم وي. بلکې بل حدیث کې دا سیدی اعظم النساء برکتا، وی د برکت په اعتبار سره لوی بیبیانی هغه بیبی ده چې ایسرهن صداقا، چې داغه مہر چرې ناغه کم وي. نو د روایتو کې د کم مہر سي ترغیب دی چې نکاحونه آسان شي. عمر رضی الله تعالی عنہ یو پیرا د منبر د پاسه خطبه ویله. هغه زمانه کې ممکن ده چې مہرونه ډیر زیات مقرریدل، به خلکو پکې یو بل سره مقابله شروع کړي او دام د فخر او د مقابله خبرې شروع شینو. د پلان کې مہر 100 تولې سرو او دونه پلاټونه او دونه هغه گاډي او دومره دا او دا دمو د فخر او د مقابله خبرې شروع شوې. نو عمر رضی الله تعالی عنہ د دې خبرې روکتام کو، نو خطبه ویلا او خطبه کې دا ویل چې خلکو دا مہر ډیر مقرر داسې د فخر خبره نه ده. کبینو نبی علیہ السلام د خپل بیبیانو د خپل لور مہر به ډیر زیات مقرر کړو. الانکه د عمر نبی علیہ السلام د بیبیانو مہر 500 درهم. د عمر رضی الله تعالی عنہ وی چې بای تاسو د 400 درهم نه سیوا مہر مقرروي. دا 400 درهم تقریبا ادبن چې د نبی علیہ السلام د مہر نه کم مہري بدون مقرروي. په هغه مجلس کې یو بیبی ناسته و قریشیه، ناغه بیبی پاسې ده، هغه وی بی امیر المؤمنین کتاب الله احق ان يتبع ام او قولک، اداره وایا چې د الله د کتاب تابعداري پکار ده او کستا د وینا تابعداري پکار ده. سونه خپل انداز کې سوال کوي چې تاسو خبر ډیره منل پکار دی کنه د الله د کتاب خبر منو؟ نه جواب ظاهر دی چې د الله د کتاب خبر منل پکار دی. هغه ته بل کتاب الله د الله د کتاب خبره تابعداري پکار ده.
وی دا خبره ته ولې کیسه چل دی؟ نو بیبي ورته دا آیت وی دې آیت کې هو قرآن کریم وی چې وآتیتم احداهن قنطارا، دا خو یو خبره کی چې تاسو دی بیبیان له ډیر زیات مہر ورکړی دی او مال هم ورکړی دی او تی لا اوس پریزي او لا تهمتونه پې لګئ. نو که دا خبره ښه نه وي نو قرآن کریم به ولې تعریف په ځای کې دا خبره کوله؟ دا خو د تعریف ځای دی چې یو خو له تاسو دومره ډیر مال ورکوئ، بل خو بیا اوس بهتانونه لګوئ. عمر رضی الله تعالی عنہ وی کل احد افقه من عمر، وی مړ وي هر څوک د عمر نه ښه پوهېږي. وګوره ما ته د دې خبرې علم نو، ما ذهن دې طرف ته نو تللی، هغه یو زنانه زما نه ښه پوهېږي دا په کتاب باندې وي کل احد افقه من عمر، د عمر نه ښه پوهېږي. او یو روایت کې داسې دي چې عمر رضی الله عنه وی امرأة اصابت و امیر اخطأ، وی ښځې خبره ټیک کړې او ما خطا کړې ده. او بیا وی والله المستعان، او د الله نه مدد غواړو. او بیا وفرمایلو چې خلکو تاسو ته اختیار دی چې څونه مهر مقرروئ بس مقرروئ. بهرحال وآتیتم احداهن قنطارا، او ورکړی تاسو یو د دې ته قنطارا ډیر مال لره، فلا تاخذوا منه شیئا، پس تاسو ما اخلئ د دې نه، د دې ډیر مال نه، شیئا معمولی څیزمو، شیئا لږ ورته کې تم مالئ. دا خو ستا د غیرت نه خلاف خبره ده چې تا خپلې ښځې له مهر وکړې ته په چل بل باندې واپس اخلي، یا تا ورته هیبه کړې ده. او لکه د ماشومانو وایي مال شابه خپل دغه واپس راکړه، دا سره ماشومان لوبې خو نه دي. ماشومان خپلو کې یو بل له سور کوي چې خبرې آیا خپل دغه واپس راکړې شابه. تم د ماشومانو حرکتونه دې شروع کړو چې چاته هیبه وکړي او هغه له دې ورکو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي، بخاری کې دا روایت دی، وی العائد فی هبته کالکلب وی دا په دې هبه کې واپسی کول داسې دی چې دا سپی لکه چې الټی وکړي او بیا دې د خپلې الټی واپس چې کوم دی نو خوري او څټي یې، نو دا هبه واپس اخیستل داسې دي. بل دا چې کله د دوه کسانو منځ کې خوني رشته وي، لکه دا ښځه سړي بیبي ده او دا ورته هبه کړې ده او پې قبضه کړې ده، نو دا ته اوس واپس بالکل نشي اخیستی. دلته خو دا بل رکاوټ هم موجود دی، په اوو ځایونو کې رجوع نشو کولی په هبه کې، سره د کراهت بیا هم رجوع نشي کولی. یو پکې دام دی چې یو سړی خپلې بیبي له هبه وکړي او مال وله ورکړي او پې قبضه وکړي او دا یې عوض هم ته اخیستی دی، نو بیا ته دا واپس نشي اخیستی. فلا تاخذوا منه شیئا، پس تاسو ما اخلئ د دې نه شیئا معمولي هم، چې معمولی نشي اخیستی نو ټول مال به څنګه وایي، هغه به څنګه ایجاد به میلاو شي. اتاخذونه بهتانا، او د دې مال د نه اخیستو څلور وجې بیاني. لومړنۍ وجه دا ده اتاخذونه، آیا تاسو اخلئ دې لره بهتانا، بهتان ډېر غټ دروغ ته وي، دروغ اسیم دروغي، دا بهتان بیا سم غټ دروغ، خلک دا خو سم سپین دروغ را باندې وي. مطلب دا دی داسې دروغ وی که نه چې چا باره کې دروغ وي هغه هم حیران چې دا ده راته لاسه وي، دا به لا څنګه وي، هغه سره حیرانه شي چې دا دې لاسه وي. نو بهتان غټ الزام ته وي، تهمت لګولو ته وي. نه تاخذونه بهتانا، آیا تاسو اهلی دې مال لره بهتانا په غټو دروغو سره، خامخا ته به څه د دروغ الزام به په دې ښځه باندې لګی نو ځکه خلکو ته به ته څه وایې چې دې کې دا مسله ده او دې کې دا مسله او هلکې دا مسله پکې ورشتی نه. نو په یو پاک دامن او په معصوم انسان دې تهمت ولګو او ته دا سوچ نه کوې چې سبا به د دې بیبي څه کېږي، په معاشره کې به د دې څه عزت او څه مقام وي. نو یو خو دا چې ته الزام او تهمت لګې، حالانکې غلطي ستا ده، ستا په مزاج او ستا د طبیعت مطابق نه ده. نو بهتانا په الزام سره، یعنې په دروغو سره، و اسما مبینا، او په ګناه واضحه سره، ګناه څرګند سره. ګناه څرګند ورته ولې وایي؟ تا ته خو پته ده که نه چې دې ښځه کې څه مسله نشته، مسله خو ستا نه ده، خو مال اخیستل غواړې، هغې لپاره دی دا چل ول جوړ کړی دی، الزام او تهمت لګی. نو دا یو لوی ګناه شو چې ګناه ځکه لوی چې تا ته ښه معلوم دی چې دا غلط کار دی او مال د هغې نه اخلي، نو دا لوی ګناه دی. وکیف تاخذونه، او درېیمه خبره، او څرنګې به تاسو واخلی دې لره، دې ته انکار بعد الانکار وي، یعنې دا وجم دا او دام دا او دام دا او بیا هم لا ته څه کوې، او څرنګې به تاسو واخلی دې لره. وقد افضى بعضکم الی بعض، او حال دا چې یقینا
رسیدلې دی بعض ستاسو بعضو ته مطلب تاسو یو بل سره میلو شوي یې یو ځای وهم تیر کړی دی د یو بل حجاب هم اوچت کړی دی یو بل بدن هم لیدلی دی یو بل سره وهم تیر کړی یو بل خبرې تاسو ته معلومې دي نو د هغې باوجود تاسو یو بل باندې الزام لګوئ. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ به د افضا معنا کوله الحصول منها فی لحاف واحد نو چې تاسو په یو بستر باندې وخت تیر کړی دی جامعها او لم یجامعها که تاسو باقاعده ملاقات کړی دی او که نه کړی لیکن یو ځای یو کمره په یو بستره تاسو وخت تیر کړی دی ډېرې خبرې ستاسو یو بل نه معلومې شوي دي اوس کم از کم د یو بل کمزورۍ مه ظاهروئ یو بل باندې پرده واچوئ که صحیح نه مې ښکاره کوئ دا خبرې آخرت د سر پرده کې اوسئ. واخذنا منکم واخذنا او د بیبیانو اغستی د څلورمه وجه ده منکم د ستاسو نه میثاقا غلیظا میثاق عهد ته وي اګریمنټ ته وایي لوز ته ویل کېږي وعدې ته وایي غلیظ هسې عربۍ کې ټینګ ته وایي نو څه مطلب ډېر مضبوط او ټینګ او سخت عهد او وعده او لوز دي ستا نه اغستی دی څنګه اغستی دی تا چې نکاح کو او تاوی آو قبول می دا او تاوی قبل تو ها نو هغه ټیم خو تار څه منلی دي که نه چې مهر به م دې له ورکومه حقوق به م پوره کومه دا به زه د الله یو بنده ګڼم. ابو داود شریف کې روایت دی نبی علیه الصلاة والسلام چې کله د حجة الوداع په موقع باندې کوم اهم ارشادات فرمایلو نو دا خبره م وکړه چې دې بیبیانو باره کې ګورې د الله نه ویریږئ استوصوا بالنساء خیرا ادی بیبیانو بارک د الله نه ویریږئ وی ولی وی اخذتموهن بامانت الله وی دا ګوره د الله امانت ته تاسو سره دا بیبی ستا په کور کې ستا نوکر نه ده ګوره او ستا وینځ نه دا ستا یو بیبی ده دا د الله امانت ته تاسو سره او الله بر دې بارک ګوره مستانه تپوس کی تر دې څه حقوق پوره کړی دي وی اخذتموهن بامانت الله ودا د الله په امانت سره تاسو اغستري او نکاح کې مراوستري تاسو دواړو منځ کې یو نکاح یو مقدس رشته قائمه شوې ده. واستحللتم فروجهن بکلمت الله او دا بیبي چې ستاره لپاره حلاله شوې ده دینه فایده اغستلو نو دا ځکه چې د الله نوم مخکې اغستې شوی آیتونه ویلي شوي دي او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث ویلی شوی دی دا کم از کم دونه معمولی او هلکه مه ګڼه. نو میثاقا غلیظا یو مضبوط عهد او یو ټینګ عهد او لوز ستاسو منځ کې شوی دی نو د هغې لحاظ وساتئ پاس وساتئ بلکې ورته ووایه چې بس دا والا نورو مسرواله الله تا خوشحاله ساتي. او که چېرې تاسو اراده لرئ په بدل کې اخیستلو د یو بیبي په ځای د بلې بیبي او ورکړي وي تاسو یو دي ته ډېر مال بس تاسو مه اخلئ دې نه یو معمولي څیز لره آیا تاسو اخلئ دې لره په دروغو سره او په ګناه لوی څرګند سره او څرنګه به تاسو اخلئ دې لره حال دار چې یقینا رسیدلی دی باندې ستاسو بعضو ته او اخیستلي دي بیبیانو ستاسو نه مضبوط عهد لره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ولا تنكحوا او تاسو نکاح مکوي ما اغچا سرا نکح آباؤکم چې نکاح کړی وي پلارانو ستاسو من النساء د زنانو نه الا مگر ما قد سلفا اغا نکاح چې یقینا مخکې شوی دی انه بېشکه دا نکاح کول کان فاحشتن دی کار د بې حیایۍ و مقتن او کار د غوسې وساء سبیلا او ناکار د لار. د دې ځای نه کومو زنانو سره چې نکاح کول حرام دي د هغې بیان شروع کی. کومو زنانو سره چې نکاح کول حرام دي هغې ته محرمات ویل کېږي.
په دې درو آیتونو کې به د هغې بیان کی. لومبني آیت مبارکه کې د پلار منکوحې سره نکاح حرام دی. خپله مور نه بلکې میرانه مور، ناسکه مور او ستیلی ما چې ورته وایي، د پلار منکوحه چې پلار دې ورسره نکاح کړی دی، نو هغه ښځه چې ده هغه د دې سړي په اولاد باندې حرامه ده. جاهلیت کې یو رسم دا مو چې یو سړی به مړ شو او د هغه بیبي به پاتې شوه، نو د دې سړي مشري زوی به رولګېدو او ده به په ټول مال باندې هم قبضه وکړه او په دغه ښځه باندې چې د ده به میرانه مور وه په هغې به یې څادر واچو، نه به د میراث شو. بیا به ورسره بعضې خلکو نکاح م وکړو او د هغې په میراث او په مال به یې قبضه وکړه. قرآن کریم د دې نه منع وکړه او ډېر سخت انداز کې یې رد وکړه په دې خبره چې داسې به نه کوئ. د پلار منکوحه یعنې ناسکه مور چې ده دې سره نکاح په یو شریعت کې هم نه دی حلال شوی. د آدم علیه السلام د زمانې نه د دې حرمت را روان دی. بعضې نکاحونه په بعضې شریعتونو کې حلال او روا وو، لکه د آدم علیه السلام په شریعت کې یو سړي به خپلې خور سره نکاح کولی شو، خو د هغې مطلب به دا و چې کم هلک او جینۍ به پیدا شو یو ځای، لکه د آدم علیه السلام اولاد چې به پیدا کېدو نو هلک او جینۍ به یو ځای پیدا شو، نو دې دواړو به خپلو کې بیا نکاح نشو کولی. دې دواړه به په منزله د سکه رور او خور وو، حقیقي رور او خور به وو، نو دې دواړو به خپلو کې نکاح نشو کولی. بیا ورپسې چې کوم هلک او جینۍ به پیدا شو نو هغې دواړه به بیا خپلو کې رور او خور وو، لیکن دغه هلک چې دی چې دا وروستو پیدا شوی دی دې د مخکني جینۍ سره نکاح کولی شي او دغه وروستو چې کومه جینۍ پیدا شوې ده هغه به د مخکني هلک سره نکاح کولی شو. اوس که وګورئ نو دغه هم د آدم علیه السلام او د بیبي حوا اولاد دی او دا مخکې هم د هغې اولاد دی، نو د یو پلار او د یو مور وروڼه یعنې اولاد شو. لیکن د هغه زمانې د شریعت مطابق دا وروستو چې کوم هلک او جینۍ پیدا شوي د هغې او دا مخکني دا په خپلو کې سکه وروڼه نه ګرځېدل او خویندې نه ګرځېدې، نو د هغې نکاح جایز و. لیکن دا خبره بیا وروستو د نوح علیه السلام په شریعت کې دام بیا منع شوه او حرامه شوه. د یعقوب علیه السلام او د اسحاق علیه السلام په شریعت کې دو خویندې په نکاح سره جمع کول دا حلالو. دو سکه خویندې په یو ټایم کې یو سړی نکاح ورسره کولی شي، خو دا په هغه شریعت کې و. لیکن زمونږ په شریعت کې دا خبره منع ده. د یعقوب علیه السلام دو بیبیانې لیا او راحیلو دا دواړه خویندې وې او د یعقوب علیه السلام په نکاح کې وې، نو دا ټیکو جایز و دی په نکاح شریعت کې. لیکن یو خپله مور سره نکاح کولو او د خپل پلار منکوحې سره نکاح کول دا چرته هم نه دی جایز شوي او نه دی روا شوي، ځکه خو قرآن کریم په دې باندې سخت انداز کې رد وکړو. فرمایي ولا تنکحو او تاسو نکاح مه کوئ. آیت مبارکه اصل کې روح المانی لیکلی دی په دې موقع نازل شو چې کله ابو قیس بن الاسلط دی چې کله وفات شو نو د ده زوی د حسن هغه د خپل پلار په ټول مال باندې هم قبضه وکړه او د هغه بیبي وه په هغې باندې هم قبضه وکړه، نه هغې له نه مال ورکو او نه بل څه حق یې ورله ورکړه، الټه په هغې باندې هم څادر واچو دې سره به چې زه نکاح کومه. نو هغه بیبي راغله نبی علیه السلام ته او هغې د دې خپلې خبرې شکایت وکړو. نبی علیه السلام ورته وفرمیل ارجعي، بیبي واپس لاړه شه
لعل الله ينزل فيك شيئا، شاید چې الله تعالی ستا باره کې څه حکم رالیږي. او بیا الله تعالی د آیت مبارکه نازل کو. نو آیت کې منع راله چې د پلار منکوحې سره به نکاح نه کوي. داسې قسمه واقعاتو نورم شوي وو چې یو سړي د خپل پلار منکوحې سره نکاح شوي ښځې سره نکاح کړی دی. لکه اسود بن خلف چې دم د خپل پلار نکاح شوي ښځې سره نکاح کړو. صفوان بن امیه بن خلف چې د پلار منکوحه وه بیبي وه چې د هغې نوم فاخته بنت الاسود من المطلب وه، هغې سره هم د نکاح کړو. منظور بن ریان چې د پلار منکوحه وه ملیکه بنت خارجه، نو د هغې سره نکاح کړو. دا ټول واقعات مخې ته راغلي وو. د آیت مبارکه کې دې نه منع راله. امام ابن عاشور رحمه الله په خپل تفسیر التحریر والتنویر کې لیکلی دي چې دا کم نومونه واغستی شو، دا حسن او دا اسود او صفوان او دارنګې دا منظور بن ریانو، د دې ټولو باره کې دا منقول نه دي چې دی اسلام راوړی دی او که نه، یعنې د دې د اسلام باره کې څه خبره منقول نه ده. خو به هر حال قرآن کریم د دې نه منع وکړه چې یو سړی به د خپل پلار منکوحې سره به نکاح نه کي. او دا حکم عام دی د هر چا دپاره، د مسلمان دپاره مو د کافر دپاره مو. یعنې یو کافر او یو مشرک هغه هم که د مسلمانانو په ملک کې اوسیږي، په امن ویزه یې اغوستې را او یا هغه جزیه ورکي، نو هغه به هم د خپل پلار منکوحې سره به نکاح نه کي. ټیک ته هغه که ایمان نه روړي نه به روړي، لیکن دا کار به هغه هم نه کي چې د پلار منکوحې سره د پلار نکاح شوي ښځې سره به دې نکاح نه کي. بخاری شریف ابو داود شریف کې روایت دی، برا ابن عازب رضی الله تعالی عنہ وی د ماما دی ابو برده بن نیار رضی الله تعالی عنہ. دا برا ابن عازب رضی الله عنہ وی چې ما خپل ماما ولیدو ابو برده رضی الله تعالی عنہ چې هغه سره جنډه وه. ما ورته چې څه کې په هغه زمانه کې به یو سړي سره چې جنډه وه، نو دا به علامت د دې چې زه د بادشاه طرف نه یا د امیر المؤمنین د طرف نه یم. یعنې دا چې کوم حکم صادرومه لاګو کومه دا د خپل ځان نه کومه، ما ته د دغه نه خلافت د طرف نه دا حکم شوی دی. د ده جنډه دا علامت و چې زه نبی علیه السلام د دې کار دپاره رالیږلی یم او دا زه د ځانه دا حکم نه صادرومه. نو ما ترې نه تپوس وکړو چې این تریدو، تاسو چې کوم خوا اراده لرئ، کوم خوا ځئ، خیر خو دی. نو هغه راته ووایي چې بعثني رسول الله صلی الله علیه وسلم الی رجل، زه نبی علیه الصلاة والسلام یو سړي طرف ته ولېږلم. وایي دغه سړي چې دی تزوج امرأة ابیه، دا من بعده دا د خپل پلار د وفات نه پس د هغه یو بیبي وه، هغې سره نکاح کړی دی. نو وایي زه ما ته نبی علیه السلام فامرني ما ته حکم وکړو ان ادرب، دا چې زه ووهم عنقه د هغه سټ لره، واخذ ماله، د هغه مال چې کوم دی نو واخله، دا مال ترې نه زجرن واخله او باقي سر ترې نه قلم که. ځکه ده داسې یو کار وکړو چې د بې حیایۍ لاره اختیار کړه او خلکو ته یې لاره سمه کړه. ظاهره خبره مسلمان خو دا کار نشي کولی. مسلمان به څنګه د آیت مبارکه د نزول نه بعد خپلې مور سره به څنګه نکاح وکړي. خو معلومیږي دا چې دغه سړی به غیر مسلمه به و، لیکن دارالاسلام کې اوسېده او دا کار یې کړی دی. نو نبی علیه الصلاة والسلام ځکه حکم کړی دی. دا ابو برده رضی الله تعالی عنہ ناشنا صحابي دی. بخاری کې روایت دی د لوی اختر په سهار باندې د لوی اختر د مونځ نه مخکې قرباني وکړه او بیا را یې مانځله. نبی علیه الصلاة والسلام د
اختر په خطبه کې دا ارشاد فرمایو چې چا د اختر د مونځ نه مخکې قرباني کړې دا قرباني نه ده شوې او دی به قرباني اوس بکي. نو د ابو برده رضی الله عنه پاسې دوی چې ما خو قرباني کړې ده، یعنې ما خو د دې یو بیزه هغه یې لاله کړه ښه وختي، هغه یې راتم کړه او غوښه یې وخوړله او په خلکو یې تقسیم کړه. عرب د څاروي په علالولو کې او په ټوکړې کولو کې او بیا په پخولو کې ډېر ماهره دي. ای کې دا تکلفات نشته چې کوم تکلفات نن سبا مونږ کو. دا غوښه چې پخو ټوکړې ټوکړې یې کو، بیا مالګه او مساله او ټماټر او پیاز او غوړي، دا خبرې دا عرب دای تکلفات نه کی. غوښه کې الله تعالی خود به خود دونه وازګه پیدا کړې ده چې بس دا په دغه وازګه کې پخیږي. دې په صرف مالګه واچي، نور تکلفات هغې نه کی. په سیخ کې غوښه ځوړنده کې لاندې اور کې سکروټ کې سری کې او بس ببوزې ورته وخي او غوښه د پاسه ورته شي، د پاسه پې مالګه واچي او بس اخر یې ناشنا مزه یي. د غوښې مزه خو هغې وخوړه، مونږ خو د غوښې د مزې نه نه یو خبرو. دلته خو په غوړو کې په مسالو کې دونه زیاته شي چې هغه د غوښې اصل ذایقه روکه شي. اصل کې چلم چاله نه ورځي. یو مور چې خپل لور ته نصیحت کړي نو ورته بچې چې نه پوهېږي نو غوړي پکې ډېر اچوه، بس بیا غوړو ته کار ویلي. ګلکار چې خپل زوی ته نصیحت کړي او ټرین کړي نو ورته بچې چې نه پوهېږي نو سیمټ پکې ډېر اچوه، نو بس هغه غوړي چې پکې ډېر واچوه به وخي چړی یې دله ونه د غوښې په ذایقه سې هم نه پوهېږي چې دا کچه ده او که پخه ده، خوږه ده او که څنګه ده. دوی جی ما خو قرباني کړې ده وایي او په دې نیت مې وکړه چې جی وروستو کله خلک بیا ټول خلک قربانۍ وکړي او غوښې تقسیم کړي نو بیا د چا دونه اړه نه غواړي غوښې ته. خو دا لومبنۍ خو نوي وي، چا قرباني راني کړي نو بس ما زر تر زره بیزا لاله کړه او پخه مې کړه چې د غوښې په ذایقه او په خوند باندې پوه شو. خو نبی علیه الصلاة والسلام دته وایي چې نه قرباني به بیا کوي. دوی ما سره نور څه نشته، دوی ما سره یو عناق د بیزې د ګړي بچي ته وایي د شپږو میاشتو، دته کې دا لال کزه. خو دا مخکې چې کومه قرباني شوه دا حرام هم نه ده، یعنې هغه خیرات دی. اوس هم دا مسله ده که چېرې په یو علاقه کې د اختر مونځ لا نه دی شوی او چا مخکې نه قرباني وکړي نو قرباني نه ده شوی. خو دا نه چې ګنې څاروی حرام شو، نه به څاروی حلال شوی دی، هغې غوښه خوړی هم شي استعمالولی هم شي، قرباني به بیا بله کوي. بهرحال دا ابو برده رضی الله عنه نبی علیه السلام لیږلو چې یو سړي د خپل پلار په نکاح شوي ښځې سره نکاح کړی دی نو دنه سر قلم که. دې کې دا وضاحت دی چې یو ښځې سره د یو سړي پلار صرف نکاح وکړو، که د دغه ښځې رخصتي شوې ده او که نه ده شوې، صرف نکاح وشو او بیا مثال په طور باندې د سړی مړ شو یا د دغه ښځې له طلاق ورکړو، نو دغه ښځې سره د زامن اوس نکاح نشي کولی. حالانکې رخصتي لا نه شوې، دا سړی دغه ښځې سره تعلق نه قایم کړی، لیکن بیا هم په نفس نکاح کولو سره دا ښځه د په اولاد باندې حرامه شوه. دا ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه روایت په بیهقي کې، امام بیهقي رحمه الله په خپل کتاب کې دا روایت را نقل کړی دی. فرمایي کل امرأة تزوجها ابوک، هر هغه ښځه چې هغې سره ستا پلار نکاح وکړي دخل بها او لم یدخل بها، که دغه پلار دی دغه ښځې سره ملو شوی دی او که نه دی ملو شوی، فهي علیک حرام، وی دغه ښځه په تا باندې حرامه ده په نفس نکاح سره. فرمایي او دې کې دا مسله هم د بیا زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نیز باندې که یو سړي یو ښځې سره غلط تعلق قایم کو بغیر د نکاح نه او دې ورسره ملو شو چې زنا ورته ویل کېږي، نو په زنا سره هم دغه ښځه چې ده هغه د سړي په اولاد باندې حرامه شوه. دغه سړي زامن چې دي هغې دغه ښځې سره نکاح اوس نشي کولی، حالانکې پلار یې ورسره نکاح نه دی کړی، زنا یې ورسره کړې ده، لیکن حرمت ثابت شو. دې ته عربۍ کې مزنیه وایي، مزنیه زنا کړی شوې ښځه، نو هغې سره د اولاد اوس نکاح نشي کولی. خو دا مونږ وایو
امام شافعي رحمت الله علیه په نسبت باندې هغه کولی شي وسره. بهرحال ولا تنکحوا او تاسو نکاح مکوئ ما هغه چا سره نکح آباؤکم چې نکاح کړی پلارانو ستاسو. آباؤکم یو ستاسو پلارانو. دلته کې آبا چې دی نو اب نه مراد اصول دي، ان ستا پلارو ستا نیکو ستا پر نیکو ستا مخکې چې برځي دا نه چې سره پلار دی ورسره نکاح کړی نه حرامه ده. او که نیکو د یو سړي نیکه دی هغه یو ښځې سره نکاح وکړو نو هغه رده نیا شوه، نو که سکه نیا نه ناسکه نیا هم ده ای سره هم نکاح حرام دی. آباؤکم بل د اب دا لفظ چې دی نو دا د مور د طرف نه او د پلار د طرف نه دواړو ته شامل دی. یعنې که د پلار دی او که د مور پلار دی. د مور پلار دی که چېرې یو ښځې سره نکاح وکړو نو هغه هم د ده ناسکه نیا شوه، سوتیلې نیا شوه، نو هغې سره به هم دا نوسي اوس نکاح نه کي. آباؤکم پلاران ستاسو. روح المانی لیکي وی آباؤکم چې دی ینتظم الاجداده وی دا آبا چې دا نیکیانو تم شامل دی. من النساء د زنانونه. دا من النساء د ما نکاح بیان کی وی ستاسو پلارانو چا سره نکاح کړی دی کومو ښځو سره چې نکاح کړی دی هغې. الا ما قد سلفه مگر هغه چې یقینا تیر شوي دي. سوال پیدا شو چې ټیک ته چې مخکې چې چا څه کړي د هغې به څه کېږي. لکه مثال د جاهلیت په زمانه کې یو سړي د پلار نکاح شوي ښځې سره نکاح کړي د هغې به څه کېږي. نه دی وي چې څه شوي دي خو شوي دي هغې خو تلافي نه شي کېدی. او جاهلیتو څه علمونه چې څه شوي دي نو د هغې باره کې نه آینده باره کې به داسې نه کوئ. مطلب دا دی که یو سړی هغه د خپل پلار منکوحې سره نکاح کړی او دغه سړی مړ شوی دی او دغه نکاح کوونکي یا هغه ښځه مړه شوې ده خو لیکن خبره خو شوې ده او د هغې باره کې قرآن وي چې د خیر دی خو د نن نه بعد به داسې نه کېږي. د نن نه بعد مطلب دا دی که یو سړی نن مسلمان شو او رده په نکاح کې رده مور ده ناسکه نو مسلمانېدو سره به دې دغه ښځه ځانه جدا کي. طلاق به نه ورکي، نکاح خو جایز نه دی، سره ځانه به جدا کي مکملو علیحدګي به اختیار کي. دارنګې یو ښځه هغه نن مسلمانه شو هغه د خپل د هغې هغه ناسکه زوی دا په نکاح کې نو دا ښځه به د هغه نه جدایي اختیار کي. که دواړه مسلمانان شو دواړه به د یو بل نه جدایي اختیار کي. ایرانیانو کې مجوسو کې دا مسله شته دی چې هغې خپلې مور سره نکاح کي نو هغې هم که نن مسلمانان شو نو اسلام سره به هغې ته دا وویلی شي تاسو یو بل نه مکمل جدا شي. الا ما قد سلفه مگر هغه چې یقینا هغه نکاح چې شوی دی تیر شوی زمانه کې نو بس هغه چې څه شوي دي یا خو شوي دي خو د نن نه بعد په دې باندې عمل نه کېږي. د الا ما قد سلفه تعلق دې زمانې سره نه دی، هغه چې کله قرآن نازلېدو هغه زمانې خبره کی. قرآن چې نازلېدو نو دا قرآن د نازلېدو نه مخکې چې کوم داسې کار شوي نو هغې باندې څه مسله نشته. او نن سبا خو د قرآن 1400 سالو شو، اوس خو به یو سړی دا کار بالکل نه کي. اوس که نن سبا چا دا کار وکړو نو خو به توبه استغفار وکړي فوراً، ځکه چې هغه دپاره خو دا عذر نه دی چې ما ته جي پته نه وه. ولې تا ته ولې پته نه وه؟ ته په یو مسلمان د مسلمان په ملک کې اوسېږې، تا ته دونه پته نشته چې چا سره به نکاح کوي او چا سره به نه کوي. الا ما قد سلفه مگر هغه چې یقینا مخکې شوی دی کوم نکاح مخکې شوی دی. انه کان فاحشة قرآن 3 وجې بیاني چې دا نکاح ولې ځکه چې بېشکه دا خپلې مور سره نکاح کول کان فاحشة دا دی کار د بې حیایۍ. یعنې عقل چې دی هغه دې ته د بې حیایۍ کار وي. د انسان خپل عقل هم دا نه مني چې دا دی دې سره سړی نکاح وکړي. ځکه چې کله ستا پلار هغې سره نکاح وکړو نو هغه ستا د مور په حیثیت باندې شوه او یو زمانه کې ستا مور پاتې شوې ده.
اوس ته به مور سره څنګه نکاح وکړې؟ اگر چې ته ترنه پیدا نه یې لیکن ته د مور په نظر او د مور په حیثیت ورته کتلي دي، اوس به یې ته نکاح په حیثیت باندې څنګه به والې؟ دا خو ډېر د بې حیایي کار دی. انه کان فاحشة، بېشکه دا دی کار د بې حیایي، یعنې عقل هم دې ته بې حیایي والا کار وایي. الله تعالی انسان له عقل هم ورکړی دی، دا هم یو ډېر ښه د انسان د ښې او د بدې فیصله به تعالی کي. ومقتن، او دا دی کار د غصې او د نفرتو. مقتن اصل کې بغض ته وي، نفرت ته وي، نو مراد دا د الله تعالی د غضب او د غصې یو کار دی. دا کار چې څوک یې نو هغه باندې د الله تعالی غضب راځي او غصه راځي. مقتن په معنا د ممقوتن سره. دا مقتون چې دی نکاح مقتو په جاهلیت کې به چې چا د پلار منکوهي سره نکاح کو نه ته به نکاح مقت ویل کېدو. نو قرآن مو یو مقتن دا هو نکاح مقت دی، نو دا به څنګه حلال شي؟ او چې د دینه به کم اولاد پیدا شو، یعنی د پلار منکوهي نه به چې اولاد پیدا شو نو هغې ته به مکیت ویل کېدو. مکیتو وی دا اولاد مکیت دی. او دا رنګې دی نکاح کوونکي ته د پلار نکاح شوي ښځې سره نکاح کوونکي ته به دویزن ویل کېدو. ابن عاشور دا څه لیکلي دي. ومقتن او کار د غصې دی، یعنې د الله د غصې والا کار دی، په دې باندې راځي. وساء سبیلا، او بده ده سبیلا د جهت د لارې نه، یعنې دا لاره چې چا اختیار کړه دا څه ښه لاره اختیار نه کړه بلکې ډېر ناکاره او بده لاره ده. وساء سبیله کې عادت، د دې انسان عادت چې دا خراب دی چې دی داسې لار اختیاري. ځکه چې نورې زنانې لږې دي، ولې نورې بیبیانې لږې دي دنیا کې، نورې زنانې شته چې هغې سره دې نکاح وکړي. چې اوس راغه خبره دې ته چې د پلار منکوهۍ سره دې زوی له خو په کار دی چې د دې زنانې عزت وکړي او دې ته په دې نظر وګوري چې دا خو زما د مور په حیثیت باندې ده، د پلار منکوحه مې ده، ای قدر به کړي، احترام به کړي، الټه رالګي دی په نکاح باندې علي. دا مسله ده که چېرې فرض که مطلب جاهلیت کې که داسې نکاح شوي وي نو د هغې نه چې کوم اولاد پیدا شوی وي نو هغه به حلالي وي، هغې ته به حرامي نه وایو. او دارنګې هغه میراث کې به ورته حصه میلاویږي. د دې زمانه کې داسې نه، دې زمانه کې خو که چا داسې وکړو نه به حلالي به نه، خو به حرامي وي او نکاح به نکاح نه. مخکې موږ مسله بیان کړه چې د یو سړي پلار چېرې نه یو ښځې سره نکاح وکړي نو دا ښځه په دې سړي باندې حرامه شو، په دې اولاد باندې. خو دا چې کله نکاح صحیح یې کړي، نکاح صحیح دي ته وي چې ایجاب او قبول شي، دوه ګواهان موجود دي باقاعده، دا نکاح صحیح دی. او که چېرې نکاح فاسد یې ورسره کړي، لکه یو زوی راولګوي د پلار بیبي سره نکاح وکړو خو نکاح فاسد دی، مطلب دا چې ګواهان پکې نشته، دوه ګواهان نو دي خپلو کې یو بل سره ایجاب او قبول وکړو، یا ګواهانو لیکن دوه نو یو و، دا نکاح فاسد دی. نو په دې نکاح فاسد سره هغه نکاح فاسد سره دغه ښځه چې را د دې سړي په اولاد نه حرامېږي. چې یو سړی یو ښځې سره نکاح وکړي، نکاح فاسد وکړي، نو په نکاح فاسد سره دغه ښځه د دې سړي په اولاد باندې نه ده حرامه. اما حرامېږي بیا هغې چې کله دغه سړی د نکاح فاسد نه بعد د ښځې سره میلاو شي، تعلق قایم کړي، نو دا چونکې د زنا په حکم کې شو. او موږ مخکې مسله بیان کړه چې د زنا د وجې نه هم دغه ښځه د دې سړي په اولاد باندې حرامېږي به. خلاصه خبرې دا که صحیح نکاح یې وکړو نو بیا خو صرف نکاح سره دا ښځه حرامه شوه، او که صحیح نکاح یې نه دی کړی، فاسد یې کړی دی، بیا به حرمت هغې راځي چې کله دې ورسره تعلق قایم کړي، میلاو شي ورسره، یا خلوت صحیحه ورسره اختیار کړي. خلوت صحیحه دې ته وي چې دا سړی او دا ښځه دواړه په یو کمره کې په یو کور کې یو ځای شي، یوازې شي، اگر چې میلاو شوي نه وي لیکن دروازې بندې شي، پردې راښکته شوې او د میلاوېدو نه سر رکاوټ نشته، دې ته خلوت صحیحه وي. خلوت تنهایۍ ته وي، یوازېوالي ته وي. دی یوازې شو، دا یوازې کېدل صحیح دي، نو دغه دا په حکم د میلاوېدو کې دي، دې وجې حرمت بیا راځي. او تاسو نکاح مه کوئ هغه چا سره
چې نکاح کړي پلارانو ستاسو د زنانو نه مګر ها چې یقینا تیر شوي دي هغه نکاح چې مخکې شوی دی بېشکه دا نکاح کول دی کار د بې حیایۍ و مقتن او کار د غصې او ساء سبیله او بده ده د جهته د لارې نه